او اعتکاف کې به د یوې خبرې ډېر زیات خیال ساتئ، هغه دا ده چې په اعتکاف کې به جماعت حدود نه کراس کوئ بې ضرورته. بې ضرورته که د جماعت نه یو سکنډ دپاره څوک بار ووته اعتکاف یې ختم دی. بې ضرورته بې ضرورته دې ته ویلی کېږي چې یو سړی د جماعت نه بهر لاس انځلو دپاره ځي، وایي ما روټۍ خوړل د لاس انځم، دې ته ضرورت نشته دی. کله چې اوداسه له لاړې بیا به وینځي، ګوتې وڅټه او نور دا لاس دې داسې وي چې کله اوداسه له لاړې او ضرورت پېښ شو نو دا ضرورت بیا وینځه. او دویم دا ده چې اودس دې شته دی او ته وایې زه ځم اودس کومه، نو دا بې ضرورته اودس کوي. معتکف به صرف هغه وخت کې اودس کوي چې کله د معتکف اودس مات شي. او بې ضرورته دې ته ویلی کېږي چې تا ته له لمبلو حاجت نشته دی، یعنې غسل په تا نه دی فرض شوی او ته وایې زه خیرن شوی یم یا دا ویښته مې خیرن شوي دي خارښ کوي، نو دا به نه انځي او نه به لامبي، که دا دې ولمبل د خیرې دپاره او د خیرې د لرې کولو د صفایي او نظافت دپاره لمبل، دا پکې نشته، د اعتکاف دې لاړ ختم شو. او که د جماعت نه بهر په غلطۍ سره ستا خپه داسې ولګېده، یوه خپه دې بهر د جماعت د حدودو نه او بله دې دننه ده، نو صرف په ځمکه لګېدو سره ستا اعتکاف لاړ، سکنډونو حساب پکې هم نشته، د اعتکاف دې لاړ ختم شو. بیا نرمي پکې دونه ده چې دننه جماعت کې چې ناسي، نو بیا دننه جماعت کې ناسته دا داسې نه ده چې خامخا به پرده راته وایي او د خلکو نه به ځان پټوي او چا سره به خبرې نه کوي. ښه خبرې کوه د خلکو سره، روژه ماتې ته ورسره کښېنه، عامو انسانانو سره خپلې تراویح کوه، خپل مونځ کوه، پردې ته هېڅ ضرورت نشته. دا خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ځان ته پرده ولګوله چې الله پیغمبر خوا ته به صحابه کرام راتلل نو ډېره ناسته به یې خوښوله، نو رسول الله مبارک ځان یو طرف ته کړ چې دا دونه عاشقان دي دا به راځي ما سره به کښېني. نو په اعتکاف کې پرده ضروري نه ده. او بیا بعضې زنانه په کورونو کې اعتکاف ته چې کښېني، د هغوی دپاره بیا مسله دا ده، دا یاده کوي زنانو ته ورسوئ چې کم از کم دا خو رانه زده کوي، نو دا به زما فایده هم وشي ستاسو به هم وشي. زنانه چې ځان له یو کمره مخصوصه کمره به ځان دپاره خاص کړي، هغه کمره دا به د زنانه دپاره معتکف وي، د دې کمرې نه به زنانه بې ضرورته بهر وخت نه تېروي. بې ضرورته همدا خبرې دي تاسو چې ما وویلې، لاس انځلو له تلل، یا مطلب اودس شته دی او بیا اوداسه له تلل، یا غسل ضرورت ورته نشته دی او غسل له تلل، یا خوراک ورته دې کمره کې میلاویږي او خوراک پسې تلل، او چې نو میلاویږي ورته نه بیا کچن کې ځان له پخلی دي هم کوي، سختي پې نشته دی. او که نه دې کمره کې ځان ته سلنډر او انتظام کوي، دلته پخلی هم کولی شي او بیا ورسره د کور ټول خلک دي کښېني او جماعت دې ورسره کوي، خبرې دې ورسره کوي، نورې زنانه دې ورسره سملي، که مطلب یو زنانه ناست سره زنانه یېرېږي ډېرې زیاتې، نورې زنانه دې ورسره سملي، مور د لوڼه دې وله راځي چاپې دې وله کوي، سر دې وله مالش کوي، خدمت دې وله کوي، نیا ده نسۍ دې وله راځي خدمت دې وله کوي، دونه پابندیان یې نشته دی. خو دا حدود کراس کول په دې کې ډېره لویه پابندي ده، په دې کې ډېر لوی احتیاط پکار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به زلفې مبارکې وي، الله پیغمبر حدیث کې راځي، د مولوي صاحب ناست دی، حدیث کې راځي رسول الله مبارک د مسجد نبوي نه د کړکۍ نه سر بهر کو او ام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې زما دا زلفې ماله وینځه، نو رسول الله مبارک ته دا زلفې داسې انځلې، خو معلومیږي چې د سر انځلو دپاره د معتکف نه بهر ته تلل نشته. بیا داسې ده چې د جومات په حدودو کې دننه ستا خپې دي او ته ناسې او یو نلکه داسې لګېدلې ده چې هغې ته ستا سر وررسي یا ستا لاس وررسي، اول ته ته لاس وینځي او خپې دې په جومات کې دي. نو ځکه رد المختار کې علامه شامی رحمه الله فرمایي عابدین چې دلته اعتبار ستا خپو لره دی، خپو لره دی اعتبار دی. مثلا که یو سړی خپې دننه په جومات کې دي او بیا دی داسې ښکته شوی دی او دا سر او ټول وجود جومات نه بهر دی، دی به دننه ګڼلی کېږي. او که یو سړی ټول وجود په جماعت کې دنه نه دی خو چې خپې بار وتی ده نو د جماعت نه بار ته وتی دی، نو بیا به په دې صورت کې دی ځان له په هغه نلکې نه خپل ضروریات دا پوره کولی شي. دا د اعتکاف مختصرې مسلې وې زما په ذهن کې، یوه جدیده مسله اوس ماښام راته چا وویله نو سبا به بیا دا کوم کړی مې نه ده، خو تاسو به یې وکړمه. داسې زنانه چې اعتکاف ته کښېني او په اعتکاف کې ورته بیماري لاحقه شي، اعتکاف یې ختم دی، دا به بیا پاسي، ځکه اعتکاف دپاره مقصدي شیز ما قصد منه، د اعتکاف نه چې کوم مقصود دی هغه مونځ کول دی، مقصودی شیز د اعتکاف نه مونځ کول دی. او چې څوک مونځ نشي کولی په اعتکاف کې فرض نو هغه د اعتکاف نه کوي. روژه مقصدي نه ده، په واجب اعتکاف کې روژه ضروري ده، په سنت اعتکاف کې دا اوس چې کېږي دا سبا نه، په دې کې روژه ضروري نه ده، خو د دې تعلق د روژو سره د مخلص نشته د روژه نه، دا به خامخا په روژه کې راځي. نو دې دپاره روژه مونځ وله ضروري دی، نو چې څوک مونځ نشي کولی هغه دې بیا اعتکاف نه کوي. الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي، خدای دې تاسو ټول مبارک وګرځولی کړي. واخر دعوانا الحمدلله.